बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन्हे टॉपिक ډیر اهم ټاپک دی د کیمستري متعلق او زمونږ سره نننی ټاپک چې مونږ دغه کوو سټډي کوو نو په دې کې ډیر انتهایی بیسک کانسپټ پروت دی. نو دا کلاس چې مونږ په توجه باندې وګورو مونږ به د کیمستري چې کوم بیسک کانسپټ دی دا به مونږ ته یاد شي، ځکه چې کیمستري زمونږ سره د ساينس یو برانچ دی او په ساينس کې موږ زیات هغه سیزونه سټډي کوو چې کوم سیزونه یعنی میټر وي. په ساينس کې موږ زیات میټر سټډي کوو. نو دا کیمستري هم د میټر نه جوړ ده. نو موږ به نن بیسک کنسپټ نه راغلو او دا بیسک کنسپټ به سټډي کوو. نو تاسو ته به د کیمستري ډیفینیشن د کیمستري چې کوم سټرکچر دی هغه تاسو ته په ذهن کې کېږي. First of all, زه start اخلم د اټم نه. د اټم نه زه start اخلم چې اټم څه ته وایي. ما ولیکو اټم. اټم دا د smallest particle of matter دی. د میټر ډیفینیشن داسې دی چې میټر موږ هر هغه څیز ته وایو چې هغه زګې نیسي او وزن لري، او نان میټر موږ هغې ته وایو چې هغه زګې هم نه نیسي او وزن هم نه لري. نو اټم زموږ سره په خپله یو میټر دی. په میټر کې موږ ته چې څومره څیزونه په نظر باندې راځي زیات داسې شي دي دا میټر دی. نو اټم یو سره د میټر یو سمالست پارټیکل دی، یو سمالست پارټیکل دی او دا اټم فری پاتې کېدی هم شي او فری هم نشي پاتې کېدی، پاتې کېدی هم شي او نشي پاتې کېدی دا اټم. او دا د سمالست پارټیکل څه شي دی اف میټر دی. ډیفینیشن به په انګلیش کې داسې کوو چې د سمالست پارټیکل اف میټر which can exist or may not be exist freely in nature. So this smallest particle is called such a atom. For example داسې دی. For example زه example واخلم هایدروجن شو یا زمونږ سره اکسیجن شو یا زمونږ سره بل څه شو. دا خو زمونږ سره په ډای فارم کې یعنی دا پرې نشي پاتې کېدی. نور هم داسې بلا چې اټمونه دي. بیا فار ایگزامپل چې کوم پری پاتې کېدی شي په هغې کې زه یو څو اخلم. زموږ سره هیلیم شو، زموږ سره نیان شو، زموږ سره ارګان شو، زموږ سره کرپټان شو ایټسټرا. دا زموږ سره څه شي دي؟ دا زموږ سره اټم دي. نو دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره اټمز دي او په اټمز کې دا زموږ سره فری نشي پاتې کېدی. فری چې کله یو څیز فری نشي پاتې کېدی هغه په کمباینډ فارم کې وي. او چې کوم پری پاتې کېدی شي نو هغه به ځان له داسې وي نه لکه دا ځان له پری پاتې کېدی شي او دا پری نشي پاتې کېدی. نو زموږ سره اټم کې پری پاتې کېدی هم شي او پری نشي پاتې کېدی. خو دا د سمالست پارټیکل څه دی؟ د میټر سمالست پارټیکل دی. دې ته به موږ څه وایو؟ اټم وایو. د اټم ته موږ اټم ولې وایو؟ اټم ته موږ اټم ځکه وایو چې اټم زموږ سره ګریک ورډ دی. دا راغلی دی له چا نه؟ د ګریک نه. ته چا نه راغلی دی؟ ګریک ورډ دی. او د دې ګریک ورډ مقصد څه شی دی؟ د دې ګریک ورډ مقصد دا دی انډیویزیبل. انډیویزیبل مینز د اټم چې کوم ورډ دی دا انډیویزیبل دی. انډیویزیبل د دې خبرې مقصد دا دی چې زموږ سره د میټر یو سمالست پارټیکل وي. هغه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو بورډ دی او په دې بورډ کې زه دا بورډ مکمل ورکوټی کوم سمال پاوډر پام ته اړوم او په دې ځکه کې لکه دا بورډ ما زه دومره ورکوټی کوم او په دې کې زه یو پارټیکل راواخلم چې هغه نور نه ورکوټی کېږي. د ټولو سمالست پارټیکل وي نور نه ورکوټی کېږي. هغه سمالست پارټیکل ته موږ څه وایو؟ اټم وایو. نو دا اټم ګریک ورډ دی د اټامس نه راغسته شوی دی او د اټامس مقصد دی انډیویزیبل پارټیکل. نو دا اټم زموږ سره انډیویزیبل دی نو ځکه موږ اټم ته اټم وایو. بیا بل ډیفینیشن یې داسې هم دی چې اټم سمپل ډیفینیشن یې خو داسې و چې زموږ سره دا فری پاتې کېدی شي او فری هم نشي پاتې کېدی. په دواړه سټیټ کې وي، په پری سټیټ کې هم وي او په پری چې نه وي داسې کمباین سټیټ کې هم شته. نو موږ ورته اټم وایو. نو بعضې اټم په پری سټیټ کې پاتې کېدی شي، بعضې نشي پاتې کېدی.
ٹھیک شو نو چې کم نشي پاتې کېدی دغه اگزامپل مې داسې ولیکو نو هغه بیا په ډای فارم کې وي ټیک شو یعنی په مالیکول فارم کې به وي او دا زموږ سره پرې پاتې کېدی شي نو دې ته موږ هم اټم ویلی شو بل د اټم ډیفینیشن داسې دی چې د سمالست پارټیکل اف میټر چې دا اټم خو د سمالست پارټیکل دی د اټم خو دا به زموږ سره په کیمیکل ریاکشن کې څه اخلي حصہ اخلي چې په کیمیکل ریاکشن کې زموږ سره حصہ اخلي نو دې ته موږ هم څه وایو شو اټم ویلی شو نو د اټم دوه ډیفینیشن شي او دواړه ما وکړي او اټم ته اټم ولې وایي په دې وجه ورته وایي چې دا ګریک ورډ دی د اټامس نه راغسته شوی دی او د اټامس مقصد څه شی دی انډیویزیبل پارټیکل نو اټم زموږ سره انډیویزیبل پارټیکل بعضې سټوډنټ داسې وایي چې زموږ سره فار ایگزامپل پروټان دي الکترونز دي او نیوټرانز دي دا خو د دې اټم نه ورکوټي دي نو دا اټم چې کوم دی دا خو ډیویزیبل دی ګوره دا خبره ذهن کې کېده وایي اټم ډیویزیبل نه دی اټم انډیویزیبل دی اټم نور نه ورکوټی کېږي اټم انډیویزیبل دی خو پروټان الکترون او نیوټرانز بیا یو بل نوم وایي هغه چې کله زه د دې اټم دا کم ټولې خبرې بس کم دغه نه بعد به زه تاسو ته وایم چې الکترون پروټان ته موږ بیا څه وایو د اټم په ډیفینیشن باندې پوه شئ ها د دې نه بعد بیا زه یو بل ټاپک طرف ته ځم هغه ټاپک ته موږ وایو فنډامنټل پارټیکل اف د اټم یا سب اټامیک پارټیکل اف د اټمز ما خو تاسو ته دا خبره وکړه چې اټم سمالست پارټیکل دی رچا د میټر نو چې د میټر سمالست پارټیکل دی بل زه یو خبره داسې کوم چې په دې اټم کې یو نیوکلیس دی د نیوکلیس نه بعد بیا داسې شیلونه دي نو په نیوکلیس کې هم زموږ سره پارټیکل شته هغه پارټیکل ته موږ څه وایو پروټان او څه ورته وایو نیوټران ورته وایو او بیا چې کوم شیلونه دي په دې شیلونو کې چې کوم الکترون دغه څه تاویږي یعنی داسې پارټیکل وي هغه پارټیکل ته بیا موږ څه وایو هغه پارټیکل ته بیا موږ الکترون وایو نو دې نیوټران پروټان ان الکترون ته دې ته بیا موږ څه وایو بیا ورته موږ سمالست پارټیکل وایو خو کم پارټیکل ورته وایو سب اټامیک پارټیکل ورته وایو ځکه چې زموږ سره اټم سمالست پارټیکل دی نیوټران پروټان ان الکترونز دا څه شي دي دا سب اټامیک پارټیکل اف د اټمز څه دي سب اټامیک پارټیکل اف د اټمز نو زه به سب اټامیک پارټیکل اف د اټم باندې بحث کوم چې سب اټامیک پارټیکل اف د اټم موږ څه ته وایو سب اټامیک پارټیکل کې الکترونز پروټان ان نیوټرانز دا ما راغستې دي دا سب اټامیک پارټیکلز دي په دې سب اټامیک پارټیکل کې فرست نمبر الکترونز دی الکترون زموږ سره څه شي دي الکترون زموږ سره پارټیکل دی سب اټامیک پارټیکل دی د اټم او دا په شیلونو کې څه وي تاویږي نو چې په شیلونو کې تاویږي نو په دې باندې به کم چارج وي په دې باندې به نیگیټیو چارج وي او د الکترونو چې کم وزن دی کم ماس دی هغه ډېر انتهایی کم دی موږ شیل څه ته وایو شیل موږ دې ته وایو زموږ سره فار ایگزامپل دا ما یو سټرکچر راغستی دی دا سټرکچر د اټم دی په دې اټم کې سنټرل پارټ ته موږ نیوکلیس وایو یعنی په کم ځای کې چې پروټان او زموږ سره پروټان او نیوټران موجود وي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ نیوکلیس وایو یعنی په نیوکلیس کې زموږ سره څه موجود دی پروټان او نیوټران موجود دي په پروټانو باندې پازیټیو چارج دی په نیوټرانو باندې چارج نشته ځکه چې نیوټران زموږ سره نیوټرل پارټیکل دی نو چې کله یو نیوټرل پارټیکل وي په هغه باندې چارج نه وي او پر پروټانو باندې پازیټیو چارج دی او په الکترانو باندې زموږ سره نیگیټیو چارج دی نو دا الکترون زموږ سره د دې شیل کې د نیوکلیس نه چې دا غیر چاپیره کم سرکولر پات موږ ته ښکاري دا سرکولر پات دې سرکولر پات ته موږ شیلز وایو د بوهر اټامیک ماډل مطابق یا د بوهر کنسپټ مطابق یا د بوهر تیوري مطابق د شیل ډیفینیشن څنګه دی د شیل ډیفینیشن دا دی شیل ته موږ آربیټ هم ویلی شو یا د انرژي لیول ویلی شو هم ویلی شو اوس د شیل ډیفینیشن څنګه دی د شیل ډیفینیشن داسې دی چې د سرکولر پات اراوند د نیوکلیس د نیوکلیس نه چې غیر چاپیره دا کم سرکولر پات وي او په دې کې الکترون وي دغه سرکولر پات ته به موږ څه وایو دغه سرکولر پات ته به موږ شیلز وایو آربیټ به ورته او یا به ورته انرژي
جي لیول دا د بوهر تیوري مطابق دا ډیفینیشن د سرکولر پات اراوند د نیوکلیس د نیوکلیس نه چې کوم غیر چاپیرا کوم سرکولر پات وي او هغه کې الکترون موجود وي یعنی دا الکترون پکې سړي یعنی الکترون چې په کوم ځای کې په کوم سرکولر پات کې تاویږي کوم ریولوشن کوي کوم تاویږي نو هغه سرکولر پات ته موږ څه وایو شیلز وته وایو اربیټ وته وایو یا انرژي لیول نو الکترون زموږ سره پس کې وي په شیلز کې وي پروټون او نیوټرونز دا زموږ سره سوي په نیوکلیس کې موجود وي او په الکترون باندې نیگیټیو چارج وي پروټون باندې پوزټیو چارج وي او په نیوټرون باندې چارج نه وي یعنی زیرو چارج وي نو په الکترون باندې چارج څه شي نیگیټیو چارج دی نو نیگیټیو چارج پیری خدا الکترون ډیر سمالست پارټیکل دی الکترون زموږ سره په دې دریوانو سب اټامیک پارټیکل کې زموږ سره څه شي ډیر سره لایټ دی یعنی لایټر دی یا به زه داسې ولیکم لایټیسټ دی سری لایټیسټ پارټیکل دی سب اټامیک پارټیکل دی زموږ سره الکترون په دې دوانو کې زموږ سره په دې دریوانو کې د ټولو نسبت پارټیکل څه شي دا زموږ سره الکترون دی ها بیا په اټامیک ماس یونټ کې په AMU کې د الکترون ماس څومره دی AMU atomic mass unit atomic mass unit की the electron mass दे 0.0005485 AMU atomic mass unit دا د electron څه شری mass دی دا د electron څه شری mass دی سری mass دی وزن څومره سری وزن دی بیا زموږ سره په کیلوګرام کې د الکترون ماس سره په کیلوګرام کې د الکترون ماس ته 9.11 ضرب 10 کی طاقت -31 کیلوګرام کېجی دا د دې څه شری دا ماس ته په کیلوګرام کې د دې سره دا ماس ته ها بیا زموږ سره په الکترونو باندې چارج سره په الکترونو باندې چارج دی په الکترونو باندې چارج دی 1.6022 ضرب 10 کی طاقت -19 کولم خو نیگیټیو ځکه چې الکترون باندې نیگیټیو چارج دی نیگیټیو ساين لري سره ورسره نو کولم دا څه شي دا چارج یونټ دی په الکترونو باندې چارج دومره دی دا څه شی دا شارټلی یو څه خبرې موږ وکړې په الکترون باندې بیا زموږ سره پروټون دی په پروټون باندې پوزټیو چارج دی او د پروټون وزن څومره دی په اټامیک ماس یونټ کې 1.0027 AMU اټامیک ماس یونټ په اټامیک ماس یونټ کې د دې ماس دومره دی په کیلوګرام کې 1.672 ضرب 10 کی طاقت -27 د دې څه شي دی د دې وزن دی کېجی د دې وزن دا چا وزن دی دا پروټون وزن دی په پروټون باندې پوزټیو چارج دی ٹھیک شو او بل خبره دا ده الکترون زموږ سره پس کې وي په شیلز کې وي او پروټون زموږ سره پس کې پروټون زموږ سره موجود وي په نیوکلیس کې موجود وي او په دې باندې پوزټیو چارج وي او ماس دومره دی په اټامیک ماس یونټ کې او په کیلوګرام کې ماس دومره دی ها بیا د پروټونو باندې چارج څومره دی په پروټونو باندې چارج او په الکترونو باندې چارج څه شي دی دوه باندې سیم دی خو په پروټونو باندې چې کم چارج دی هغه پوزټیو ساين دی یعنی پروټون پوزټیو دی نو د ساين په پوزټیو وي په دې باندې هم چارج دی د دې دوه چارج سیم دی خو د دې باندې به نیگیټیو ساين وي ځکه چې الکترون نیگیټیو دی دا خبره ذهن کې کېدو ها بیا زموږ سره نیوټرون دی په نیوټرونو باندې چارج نشته نو چې په نیوټرونو باندې چارج نشته نو د دې نیوټرونو خو به وزن خو به وي کنه ماس خو به وي کنه په اټامیک ماس یونټ کې د دې ماس څومره دی د دې ماس دومره دی 1.00866 AMU په اټامیک ماس یونټ کې د دې ماس دومره دی په کیلوګرام کې 1.6749 ضرب 10 کی طاقت -27 کیلوګرام د دې څه شي د دې وزن دی د چا د نیوټرون او نیوټرون باندې چارج نشته پروټون باندې پوزټیو چارج دی په الکترون باندې نیگیټیو چارج دی دا په شیلز کې وی پروټون او نیوټرون دا دوه په څه کې وي دا په نیوکلیس کې او نیوکلیس سوي نیوکلیس د اټم سنټرل پارت اف د اټم ته موږ وایو نیوکلیس وایو ٹھیک شو ها اوس د دې دریوانو موږ ډیسکوري وایو چې آیا زموږ سره
چې آیا زمنګ سره د پروټون شو زمنګ سره نیوټرون شو او زمنګ سره الکترون شو دا چا ډیسکور کړی نو فرست اف آل زه دا وایم چې پروټون زمنګ سره رادرفورد یو ساينټیسټ و هغه چې کله یو خپل ایکسپریمنت کوو د اټم په باره کې کوم ایکسپریمنت کول نو هغه څه ډیسکور کو پروټون یې ډیسکور کو په 19 سنچري کې په 19 سنچري کې رادرفورد یو ساينټیسټ و هغه څه پروټون ډیسکور وکړ بیا زموږ سره د نیوټرون ډیسکوري زموږ سره یو جیم چیډویک دا یو ساينټیسټ دی او هغه په 1932 کې د نیوټرانو ډیسکوري وکړه یعنی نیوټرون جیم چیډویک یو ساينټیسټ دی هغه ساينټیسټ د ډیسکوري چا وکړه د نیوټرون ډیسکوري د ساينټیسټ وکړه بیا زموږ سره الکترون دی د الکترونو ډیسکوري چا کړی و د الکترونو ډیسکوري زموږ سره یو ساينټیسټ و د هغې نوم جے جے تامسن په 1897 کې جے جے تامسن څه چل وکړو د الکترونو ډیسکوري وکړه دا څه شو د دې سب اټامیک پارټیکل دا ډیسکوري و ها اوس بیا زموږ سره پروټون او نیوټرون او الکترون په خپل منځ کې وایي چې آیا زموږ سره الکترون دی پروټون دی او نیوټرون دی په دې درې وړو کې کوم یو زموږ سره سره دروند دی هیوی دی نو فرست اف آل زه داسې وایم چې زموږ سره پروټون 1836 or 1837 ټایم هیویر دی د چا نه د الکترون نه الکترون د ټولو نه سپک پارټیکل دی سب اټامیک پارټیکل دی بیا زموږ سره پروټون د الکترونو نه 1836 یا 1837 ټایم څه شری هیویر دا پروټون تی هیویر دی د چا نه د الکترونو بیا نیوټرون هیوی دی د چا نه د 1842 ټایم هیویر دی الکترون د دې خبرې مقصد دا شو چې د ټولو نه زیات ماس چې کم دی د ټولو نه زیات میسیو چې کم دی هغه څه شری زموږ سره نیوټرون دی د ټولو نه زیات میسیو څه شی نیوټرون دی ځکه نیوټرون نیوټرل پارټیکل دی او په نیوټرل پارټیکل کې همیشه د نمبر اف پروټون ان د نمبر اف الکترون داسې وي سیم وي نو چې د نمبر اف پروټون ان د نمبر اف الکترون سیم وي نو بیا څه چل وي نو خامخا خبره دی وزن څه وي د دې پروټون او د الکترون نه سی وي ټولو نه زیات وزن د ټولو نه زیات میسیو د ټولو نه زیات هیوی دا څوک دی د نیوټرون دی په دې درېو سب اټامیک پارټیکل کې ها اوس دلته ما 1836 او 1837 لیکلی دی چې پروټون دومره ټایم هیوی دی د چا نه د الکترون نه نو ما 36 هم لیکلی او 37 هم ما لیکلی نو دا خبره ذهن کې کېده وي چې زموږ سره کم 9 کم بوک دی په 9 بوک کې 1837 ټایم لیکلی دی چې دومره دا دروند دی د چا نه د الکترون نه د پروټون تی دومره دروند ها بیا په فرست ایئر بک کې دا لیکلی دی چې 1836 ټایم دا پروټون دروند دی د چا نه د الکترون نه نو تاسو دواړه هم لیکلی شي که فرض که تاسو له ام سی کیوز کې راشي چې 1836 یې درکړو او 1837 یې درکړو که په دې کې هر یو یې درکړو نو تاسو بیا 36 او 37 دواړو ته ساين کولی شي لکه په فرست ایئر بک کې 1836 ټایم لیکلی چې دومره هیوی دی دا پروټون د الکترون نه او بیا په 9 بک کې هغې کې لیکلی 1837 ټایم یې لیکلی دی چې دومره ټایم هیوی دی دا د فرست ایئر بک کې لیکلی دی او دی په 9 بک کې لیکلی چې دومره هیوی دی د الکترون نه څوک ته هیوی دی پروټون ته هیوی دی او دا خو دقه یو ویلیو په فرست او په 9 بک کې په دواړو کې دا سیم ده نو دا دواړه ویلیوګانې ما ستاسو سره شیر کړئ سب اټامیک پارټیکل مو پیژندو چې سب اټامیک پارټیکل به موږ څه ته وایو موږ به پروټون شو زموږ سره نیوټرون شو ان الکترون شو دې ته به موږ سب اټامیک پارټیکل وایو اسنه چې تاسو دا وایي چې زموږ سره اټم ډیویزیبل دی ګوره اټم ان ډیویزیبل دی خو که فرض که تاسو سوچ وکئ چې په دې کې دا نیوټرون دی دا پروټون دی دا پارټیکل دی خو دې پارټیکل ته موږ سب اټامیک پارټیکل وایو که تاسو هر یو اټم راوړئ په هغې کې به دا سب اټامیک پارټیکل موجود دا د اټم سب اټامیک پارټیکل